عباس رور د پیښور نه دې تپوس کوي چې دا سجده سهوا دا په څه سیزونو باندې لازمیږي او طریقه یې سره سجده سهوا د دریو سیزونو په وجه باندې په خلکو لازمیږي هغه دریو سیزونو کې نمبر 1 یا خو بندنا واجب په مانزه کې بالکل پاتې شي نمبر 2 واجب پاتې نشو خو تاخير د خپل ځای نه رستواله پکې راغی یا د خپل ځای نه مخکېواله پکې راغی دې سرم سجده سهوا لازمیږي او یو د فرض په تاخير یا په تقدیم باندې یعنی یو فرض د مخکې یا رستو کې د خپل ځای نه دې سره د دریو خبرو باندې سجده سهوا لازمیږي مثال سره مثلا دا یو بنده د هغه مانزه کې قرائت ختم کو اوس د قرائت نه پس رکوع لتل پکار دی دا فرض دی د بنده باندې فرض دی چې د ډایرک بغیر د اشاره دو رکوع لاړ شي ردی رکوع لاندړ اسی یو شی به ولاړو قرائت ختم کړی دی بالکل خاموش دی اسم نه وي او درې ځله سبحان ربی العظیم په مقدار خاموش پاتې شو رکوع لاندړ دا بنده د په فرضو کې تاخير وکړ او چا چې په فرضو کې تاخير وکړ نو په د باندې سجده سهوا لازم شو د واجب د تاخير مسله دا ده مثلا تاسو په ډومبي رکعت او دویم رکعت کې قرائت کو الحمد وللضالین پوری دی اوه نو اوس یو صورت ویل سمدستی شروع کول یا س آیتونه سمدستی شروع کول واجب دی او دې بنده د وللضالین امین نه پس سوچ شروع کو خاموش او دومره مقدار چې درې ځله سبحان ربی العظیم پکې ویل کېږي نو دومره مقدار خاموش پاتې شو نو دا تاخير د واجب راغی د سره سجده سهوا واجب شو پس لور رکعتی مونږ کې لومبنه التحیات دا واجب ده نو د دوه رکعاتو نه پس لومبنه التحیات په کار ودنه ایر شو او ډایرک دریم رکعت ته پاسید د دوه رکعاتو نه پس تشهود واجب د په ایر پرې خو د دریم رکعت ته پاسید نو دا ترک د واجب او شو واجب عمل ته پاتې شو په دې باندې سجده سهوا لازم شو سجده سهوی طریقه سره څوک چې د موږ په مسلو پیږي او اخر کې وایي چې سجده سهوا کول غواړم نه هغه به اخیری التحیات عبده ورسوله تبع ورسی او بیا به خي طرف ته سلام واړی یو طرف ته دو طرف ته سلام بناړی بلکې صرف خي طرف ته به سلام واړی او داغي نه پس به دوه سجدي وکي او دوه سجدو نه پس التحیات تبکینی او دغه التحیات به عبد ورسول اللهم صل اللهم بارک اللهم ربنا وقنا عذاب النار او سلام بواړی مونږ شو څوک چې د سجده سهوی په مسله نه پیږي او هغه نه څه غلطي وشي نو هغه به مونږ دوباره د سره کوي